بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد دا کتاب چې زمون مخې ته دی دیتا کافیه وی دا د علم نحوی او معتبر کتاب دی. د دې د مصنف مختصر غوندې حالات ما تاسو ته ذکر کړیو. د هر علم د زده کړې نه او پاغي کې د شروع کولو نه مخکې دا علم تعریف او موضوع او غرض او غایه پیژندل او زده کول دا ضروری او لازمي وي. تعریف په دې زده کې چې ته دا علم کې نو دا څه شی دی پوه شوې دی کې بتا ته څه فایده ای دا محنت کې دا خواري کې نو د دې علم بتا ته فایده سي. دا تعریف د دغه مقصد د پاره موضوع د سوسیز نه پکې بحث کیږي. خیال کې مراله موضوع یې صدا عنوان یې صدا دارنګي دا چې دی وکنه فایده بس ملو شي غرض به سي او غایه به سي. نو اول دا زدکا تعریف چې دا علم نحو دا علم يبحث فيه عن الأعراض الذاتية لمفردات كلام العرب من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض. خیال کې مراله د تعریف کې کسا الفاظ د بعض علماء او نور تاسو ته مخکې وروسته ویلي نه کې څه ګناه نشته خیر دی خبره پوه شوې. په دې علم کې به بحث کیږي د کلماتو د عربونه د کوم حیثیت نه من حيث الاعراب والبناء. تعریف به ذهن کې راشي څنګه تعریف مې ته وکړه علم باصول إلى ما تعطيه سبب الفاظ علم بأصول يبحث فيه عن من حيث عن مفردات الكلام العربي من حيث الإعراب والبناء. يعني كلام دا عربو كي كم مفرد الفاظ دي دا غي دا معرب دي كدا مبني دي وكيفية تركيب بعضها مع بعض او شي یو جمله راغلی ده زید قائم ضرب زید خیال کړه اضرب لا تضرب ان دا اوس دوا درې ټکی راغلی دي. دوا درې ټکی چې یو ځای شي نو هغه ته بیا جمله ویل کیږي هغه ته بیا کلام ویل کیږي. نو آیا دا ترکیب په کوم بنیاد راغلی خیال کړه دارنګي چې کوم دی نو دا د معرب او غیر معرب دا څوک دی لکه مبني څه ته وایي معرب څه ته وایي خبره باندې پوه شوې. اوس دا خبرې تاسو مخکې پیژندلې دي چې معربان باشد کې گردد بار بار معرب هغې ته وایي بار بار ته اوړي راوړي او مبني باشد کې باشد برقرار مبني هغې ته وایي چې په ځای ولاړي لکه هؤلاء اوس که دا په د رفع په ځای کې دی به هؤلاء ویلی کېږي لکه ته وی قام هؤلاء خیال کې راغله او که ته وی چې ضربت هؤلاء دلته مفعول به شوه مررت بهؤلاء نو دې کې تغییر او تبدیل د اعراب په وجه باندې نه راځي. خو که ته مثلا والی زید نو ته ضربه زیدون
فاعل شو نو رفع براله. ضربت زیدن مفعول شو نو نصب براغه. مررت بزیدن مررتو نو دلته مجرور شو نو جر براغه. خبره باندې پوه شوې. نو دا تعریف چې علم باصول يبحث فيه عن الأعراض الذاتية من لمفردات كلام العرب من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض. دا د دې تعریف نو تا ته پته ولګېدله په دا علم کوم که نه نو یو به پکې دا وپېژنم چې په دې کلام د عربو کې معرب څوک دی او مبني څوک دی. بل به دا وپېژنم چې دا دوه کلمې درې کلمې ټکي دا د یو بل سره یو ځای شوي دي په کوم اعتبار دي. لکه ضربه زیدون کې به ته وایې دا یو فعل دی او بل فاعل دی. یو فعل دی بل فاعل دی. او که ته وایې ضربت زیدن نو هلکه دې کې یو فعل دی یو فاعل دی یو مفعول به ده. که وایې مررت بزیدن نو هلکه دې کې فعل فاعل دی او جاری مجرور دی. فعل فاعل دی او جاری مجرور دی پکې. دا بستا ذهن ته دا خبره بستا مخې ته پرته وي چې بهی زه دا علم کومه نو ما ته به د دې پته ولګي. اوس تا ته مثلا ته به ځان داسې فرض کړي چې تا نه نحو امیر ویلی دی او نه دی هدایت النحو ویلی ده. ما نه دي زده کړي ما نه یم خبره لکه اوس به زده کومه. خبره باندې پوه شوې ښه جي. بل د دې موضوع ده څه شی ده په دې کې بحث د څه شي نه کېږي. موضوع د دې د الکلمة والکلام. الکلمة والکلام کلمه او کلام. کلمه مفرد دی او کلام مرکب دی. خبره باندې پوه شوې. خدا به یاد وساتئ چې کلمه مفرد دی او کلام مرکب دی خو کله کله اطلاق د کلمې په کلام کېږي. کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله څه ده لکه دې ته موږ څه وایو کلمه وایو. د کلمه که او دا کلام دی. دا څه دی کلام دی. ښه پوه شي مطلب باندې. نو اطلاق د یو په بل باندې کېږي جدا خبرې دي. نعم په ظاهر کې کلمه ده او کلام ورته وایي. نعم ځکه دا د سوال په جواب کې ده. تا ما ستانه تپوس وکړو چې هلکه طاهر شاه راغلی دی هل جا خبره پوه شوې نو ته جواب وکړې نعم. نعم څه نعم جا طاهر شاه. اینه پوره جملې ته اوس خیال وکړه. دا نعم د هغې په ظاهر کې دا نعم کلمه ده دې ته کلام ویلی کېږي. خبره باندې پوه شوې. د کلمه نه وایي خلک. ښه الکلمة والکلام. نو کلمه خو مفرد دی. استاد ته وروستو د دې تعریف را روان دی. الکلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. کلمه یو لفظ دی چې وضع شوی د پاره د هغه معنا چې هغه معنا مفرد ده. د هغې ته وایي بحث هلته خپل ځای کې کوو. ښه نو دا کلمه دا اسم دی کلمه ده. دا فعل دی کلمه ده. دا حرف دی کلمه ده. خبره باندې پوه شوې ښه جي. او دویم کلام دی. دویم څه کلام. کلام د دې تعریف دا دی تا ته وروستو را روان دی. هلته بیا پوره وضاحت کوو چې کلام الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد. متن دی د دې کتاب الکلام ما تضمن کلمت چې دا کلام هغه شی دی چې دی متضمن دی کلمتینو لره په اسناد سره. خبره باندې پوه شوې. هلکه زه به تا ته داسې کلام وښیم چې دا به کلام وي دوه کلمې به پکې نه وي ډېر شی به وي پکې. نو هلته به موږ انشاءالله په کلام په لفظ تعریف د کلام کې خبره کوو چې ذکر د کلمتینو د پاره د اقل مرتبې دی. د پاره د حصر او اختصاص دپاره نه دی. زیاتې کلمې هم کېدی شي خو کم از کم به پکې دوه کلمې راغلي. لکه ضربه زیدون یا زیدون قائمون. زیدون قائمون اینا ادنا مرتبه دوه کلمې شوه که نه. ځکه په کلام کې
د اسناد نه لابودی وي خامخا به پکې اسناد ذکر کې خامخا به پکې اسناد ذکر کې یو به مسند وي یو جز او بل به مسند الیه وي مسند او مسند الیه وي خبره خیال تراله نو د دې وجنه دا کلمتین دای ادنا مرتبه ده د دې تفصیل به کول ته اوس دی وخت کې صرف ابتدا یادوا چې تعریف دی یاد کړ د تعریف نه بعد الک موضوع نو موضوع څه دی الکلمه والکلام کلمه او کلام الکلمه والکلام بس خو دې نور مزه خو به پوه شو خو ذهن کې صرف دا کینه چې کلمه مفرد ده او کلام مرکب دی کلمه مفرد ده کلام مرکب دی په خبره باندې پوه شو ها درېمه خبره هغې ته غرض وایي غرض د دې علم څه دی غرض او څلورمه غایه ده د غرض او د غایه وضاحت درته کوم د دې علم اول غرض ده غرض څه شی دی لکه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العربي خبره پوه شوې بچ کېدل د ذهن د صیانت په سواد سره صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي بچ کېدل محفوظ کېدل د ذهن دی د خطای لفظي نه په کلام د عربو دا کلام العرب موږ ځکه وایو چې دلته دا نحو چې موږ وایو نو دا د عربی ده اوس که تا د فارسی ویله نو بیا کلامي فارسی به وی او که تا د پښتو د اردو د انګریزي ویله نو بیا به هغه وی خو دلته کې فی کلام العرب ځکه وایو که نه چې خبره زمونږ دا نحوه چې موږ دلته وایو نو دا د عربی ژبې دپاره وایو ځکه قرآن عربی کې د هغې د زده کړې دپاره وایو حدیث عربی کې د هغې د زده کړې د فقې کتابونه عربی کې دي د اصولو کتابونه عربی کې دي د هغې دپاره وایو نو بیا به پکې موږ نه خطا کیو چې دا دې ووي که نه نو خطا کېږي به نه بیا چې عبارت ته وی که نه نو ته به مرفوع ته منصوب نه وی او منصوب ته به مجرور نه وی مجرور ته به مرفوع نه وی په مطلب باندې پوه شوې عبارت دې شروع کو عبارت دې وي ثم لما كان النحوي يبحث عن احوال الكلمه والكلام د عربي یو عبارت دې شروع نو هغې کې بیا ته خطا کېږي صيانة ذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب په کلام د عربو کې دې ته وایي غرض یو دی غایه د دې غرض او د غایې په منځ کې بالفعل او بالقوه او ذهن کې د مخکې نه دا ناسته ده چې غرض زما د دې محنت او د خوارۍ دا دی چې دا خواري او محنت زه وکم او دا علم نحو زده کمه نو بیا به په کلام د عربو کې لفظي خطایي زما نه راځي نو چې دا دې په ذهن کې د مخکې نه پرته وه نو دې ته وایي غرض او چې کله دا علم حاصل کو او عملی ته ورته شروع شو عبارت دی وی او بیا باغی کې نه خطا کېدی نو د هغې دپاره الاحتراز عن الخطأ اللفظي الاحتراز عن الخطأ اللفظي في كلام العرب ګوره دا غرض داسې دی که نه د دې غرض ځان له تعریف زده که غرض دې ته وایي که نه چې الباعث على صدور فعل الفاعل الباعث دې سبب وي سبب د فاعل نه د فعل په صادرولو باندې د صحیح سبب وي او غایه دې ته وایي چې تترتب على صدور فعل الفاعل خبره پوه شئ الباعث چې کله باعث دی على صدور فعل الفاعل نو دا غرض دی او چې هغه فایده په مرتب شي نو بیا هغه څه شی دی لکه هغې ته غایه ویلی کېږي زه تاسو ته
په خارج کې د هغې یو مثال ذکر کومه. خارج کې مثال دا دی که نه چې ته ځان له کټ جوړې کټ څه کې کټ جوړې هلکه ولې په دې ځمکه باندې ملا سته راته ګرانه ده ملا مې خوږېږي هډوکي مې خوږېږي نو ذهن کې د یو خاکه ځان له کېنولې ده چې زه دا کټ جوړ کړم نو اوچت به په ځمکې نه ملاستې ما او هغه تکلیف به راته نه وي نو د دې دا خبره ستا په ذهن کې ناسته نو ته روان شوې بازار ته لاړې نو د کټ بازوګان دې واغستل د کټ خپې دې واغستې بوم دې واغسته ترکان ته دې وي چې دا کټ راله ټک وه هغه کټ ټک وایي سړی دې راوسته دا کټ راله وبڼه ګورو ته په دې ګرمۍ کې مثال په طور یخنۍ کې لاړې او دا محنت دې وکړو او دا بازوګان او د کټ خپې دې په اوږه راغستې دي پیسې دې پې ورکړې 1500 روپۍ خیال کې مراله دا ټول محنت دې وکړو دا محنت ته ولیکې ستا په ذهن کې یو خبره ده چې په دې کټ کې به زه اوچت سملمه نو دا غرض دی دا څه دی دا ته چې مجبوره کړی او روان کړی شیرګل ته او بیا راځي او پیسې هم خرچ کړي او ځان هم ستړی کړي او د ترکان ته منت کړي او کټ بڼلو والا ته منت کړي دا هغه باعث دی څه شی دی او چې کله دا کټ جوړ شو او ته ورته وروختې او پکې سملاستې نو دا یې غایه ده ستا په فعل باندې دا شی مرتب شي چې ته په کټ کې وغځېدې نو ما په خبره پوه شوې نو تعریف د غرض دا دی چې التي الباعث على صدور فعل الفاعل چې د فعل د فاعل نه چې کوم فعل صادریږي د دې باعث خیال کړه او چې کله د کټ جوړ کو ته په قسم لاسې نو غایه شوه چې غایه شوه نو التي تترتب على صدور فعل الفاعل هغه فعده چې مرتب شوه په صدور د فعل د فاعل باندې خبره پوه شوې نو دلته اوس دا دې ته خیال وکړه چې تا تعریف زده که چې ته به په دې کې بحث کولی شي د مفرداتو د کلام د عربو نه من حيث الاعراب والبناء خیال کې مرازي او وترکیب بعضها مع بعض موضوع شو الکلمه والکلام د کلمې او د کلام نه پکې بحث کیږي نو شروع د کلمې نه کړي کني نه کړي بیا رسو کلام پکې ویلې کني دی ویلې او بیا اعراب او بنا پکې رسو راغلي کني دی راغلي منصرف او غیر منصرف پکې راغلي کني دی راغلي دې خبره باندې پوه شوې ها یو بیا غرض یې سره الکا غرض صيانه الذهن عن الخطا اللفظي في كلام العربي خبره پوه شوې او غایه سره غایه دا ده الاحتراز نو ګوره الصيانت او احتراز یو شی دی تقریبا خو الته کې بالفعل نو الته بالقوه چې تا علم حاصلو خو چې کله علم دی حاصل کو او بیا ته په خطا نه خطا کې دی نو دغه بیا څه ویل کېږي دا ته بیا غایه ویل کېږي الاحتراز عن الخطا اللفظي في كلام العرب بس ته دې پوری لږ به ووایو